لوی ظلم هغه د اوقاف د وزیر په لاس باندې مولا خرید کړی مولا خرید کړی شو او مولا ولا هیله جوړه چې خاين نشانه د مسلمان زمونږ د ملک کې خیالو کې رامړې جوشه غسقات ګرځي را ګرځي دلته کوي دې څه دا ټکي دې غوړې تاسو هم په دې دوکه کې مونږه چولې چې وروره په دغه ګرځندې باندې ناستامنه لاړو د جنت چوتي استاد مړي کور دغه نکم مران کور دا پلار مران دی خو وګوره ته چې د مور پیدای زما مخ کې لوي شو سیوا داران توب نه دی بل کار نه دی غلط وي جوارګر توي ډاکو توي زناکار توي پلیت توي مردار توي جمعات لچر نه راغله تمړي راته په کټ کې پروت او زدل تناست او زه وایم چې لفرض او لواجب او لسنت او لمستحب او لمنظورات بلکې جميع حقوق د بار تعالی چې لازم شویو په ذمہ د دې حاضر متوفا باندې د حين تر بلوغه د وخت تر مرګه پورې خایګي د شان د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړي او بعضی به ورزنی فوت شي تا د خدای قران وی چې تاسو دې معلوم نو چې دا اکثر ادا کړي اظن المؤمنین خیره په هغه وخت کې چې کوم تاسو معلوم نه چې ته زما مخ کې د مور را پیدا شو زما مخ کې لوي شوی نو زه څنګه وایم چې خایګي د شان د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړي او بعضی به ورزنی فوت شي زما مخ یو سړی ما نه دی لیدلی چې نیم خبر نو کاغه د پارویم چې الکه ظن المؤمنین خیره نو دا جایز دی لیکن چې ما لیدلی او زه وایم چې پس په فدیه دا غي مافاته کې دا کلام الله سره د جمی مالیت چې غبن فاحشه او متاع قلیله ده په هیله د اسقاط سره ماته ته در باخله او ما قبول کړه ما دا څه چل کیږي ماما وای په دې کې 15 لک جوړی نو بس دا هیله شو او دا هیله دا کده دوکا دا څه څه خو بندګانو په دې خلک بخله کی ستا ټول ژوند د قرآن نه باغی تیر دی ټول ژوند ته ټول عمر د قرآن نه باغی پاتې شوی د اسلام نه باغی پاتې شوی او زه د مرګ نه رسته وایم کله پکې بعضې دا آواز موږ دعا وکړو چې خدای ته واړه جنت ته ایو مولاوی خدای ته واړه جنت ته ما خدای قرآن ته وګوره ته جنت ته اجازه دل ورکړه موږ به کوم خواږو یعنی کل بالخواته جنت دي چې هغه ته والا د دته ورکوس مونږ کم خواږو نو دیو جنا عزیزانو په غلطۍ کې مو مبتلا کی یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم انسان سشي په غرور کې واچولې چې خدای کریم دی تا د خدای د قهر او د غضب نامه نه دا اوریدل زدرتا د اوریدو خبرې نه کوم زدرتا چشمدید خبرې کوم 300 کاله پس یو مړی ما په لحد کې ولیدو 300 کاله پس داسې پروت دی لکه چې پرون دی دا زما د لیدو خبرې درته 300 کاله 15 کاله پس یو مړی د قبر نه راويسته ما ولیدو چې په ګیره کې هغه د لمبا پرخي امغه سن ختی ویل کچ وستی 15 کاله پس دا 300 کاله پس می چلیدله داغه تاریخ قدر توخم تبوي چې لاندې د جنت ور سره ولېونه لیدو او دا 15 کاله پس د چې درته وخم د هغه سړیو
چې د تمام تجارت او د ګټې سور لسنې د خدای په لار کې باج کړي دي او دوانې په خپله خوړي په تمام پیښور کې چې جماعتونه ګوري د جوړ کړي که سړکې ګوري د جوړې کړي که کوی ګوري د جوړ کړي که پلونه ګوري د جوړ کړي که خوار غریب ودول دي د کړي 15 کاله پس او 13 ورځې پس مې یو مړی راوته ولیدو 13 ورځې پس داغه کار څو چې پردو خزو پسې بګرځیدل سپلایر او د خزو منځ او داسې نو پلیت مردار 13 ورځې پس راوته ولیدو چې خخته را لری کړه دومره کرور لړمانه د قبر نه راووت دا د لیدو خبره ده او داسې غرار شو چې 8 ورځې ما د یره روټای نشو خوړې او پاسې ده نه ما دا لیدل دا 3.5 کاله پس می چې ولیده نو دا شعر مې وې چې پاس راو ختم چې تر قیامت به ثابت لحد کې پروت وي چې سوکیون کا دی پلار د درویشان تر قیامت به ثابت لحد کې پروت وي چې سوکیون کا دی پلار د درویشان درویشانه ژوند اختیار کوي عزیزانو قرآن تفسیر چې ده اغا ذات اقدس د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د درویش کالو ژوند د پیغمبر وګوره او هغه زندگی اختیار نن چې پتا سو کې وادي تاسو څه کوي دا د کلو خلک کینه کنه مراله دا دي وې زمرم دغه چې دی بیا وې چې دغه غرباته دغه غن خو زجاړ زما عزیزان وادي تاسو کې تاسو څه کوي تاسو دا تمام ینګ د نوجوان طبقه چې د شپې نکریزو باندې خزو سره روان یې ټوپکې در سره تماچې در سره کلاشنکوف در سره ټک 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 کلاشنکوف بر واده د چا دی او غډیږي پیسو تاسو کې عقل نشته سړیتوب در کې نشته هوش در کې نشته ظالم قومه یعنی تر مرګه پورې به تاسو بیهوش شئ څه سړیتوب او عقل به در کې نه راځي اوس لور د چا وجیږي واده د چا کیږي کور د چا بادیږي او ګډیږي پیسو بیا چې ډولکی ور سری را لکان نه دا ورته بنګړه لکه څه چل واده ده نالت په داسې واده نالت په هغه چا چې څوک د دې ودونو وريږي په خله کې دانی او خېجه چې څوک د دې ودونو وريږي خړلې خو دې نه دي نالت دا وده ده زما 58 کال عمر ده زما ما په خپل زندګۍ کې د چا د واده روټای نه خوړ په خپل زندګۍ ځکه چې دا د سړیتوب ودونه دي نه نو د دې روټای خوراک دینه غول خوراک خره په خپل زندګۍ ما د چا د واده روټای نه خوړ ما په خپل زندګۍ کې د خان او د نواب او د ارباب په اجره کې وبني دي منی دا ثابت چې خان او نواب او ارباب نامي دا مولانا چناست د امنس دا زما د سلويختو کالو آشنا سلويختو کالو نه د ما پیجنې واشنغر ته زم راځم پاشنغر کې کده روټای ټیم راغله د دوی مدرسې ته بلاړم کده چا راغله د دوی مدرسې ته بلاړم یا د چا دکاندار سره مسکل ما د خان او د نواب او د ارباب په اجره کې وبني
کم شی چې اعتقادي طور زه بد ګڼم هغې ته زه نږدې نه یم ورغلی. ټلویزیون مستقله سینما ده. ټلویزیون او بایسکوپ کې څه فرق شته؟ نن د غریبانو د چابړي مارو په کور کې هم ټلویزیون دی. تاسو راشي زمونږ پېښور کې د لویو خطیبانو کور کې لوی خطیبان خو لا خدای په قهر واوړې د هغه د لاهور شاهي مسجد خطیب دی کتو چې پرتګیستلې لیلو پټا ور په سر کول. وجه څه وه چې نواز شریف یې خوشحالول. آپ خوشحالېده لویه ګاګره کمیس یې اغوستی دی او لوپټه یې په سر کړې ده او لګیا دی هغې ته لوپټه ورپسې وي. نن د دې خلک مونږ خو تباه زمونږ نوجوان طبقه وګوره د شپې میوزک سنټرونه وی سی آر وړي په کرۍ باندې بیا ټوله شپه د هلکان ورته زمونږ آینده نسل د خدای دې دوی هلاک او خدای دې دوی تباہ او برباد. هر یو خبیث کې راغلی دی نو ملک نه د ډمتوب او د کنجرتوب اډه جوړه. نن د هغه خلکو تاسو پیروکار یئ چې کومو خلکو د قوم بچو د پاره د بلو پرنټ اډې جوړې کړي. نن ستا د پېښور په سینماګانو کې بلو پرنټونه چلیږي که نه چلیږي؟ په هغې د قوم بچي تباه کېږي که نه کېږي؟ نن دا ذلیل قوم د هغه خلکو پیروکار. نو زما عزیزانو زمونږ آینده نسل چې دی دا به ډماني، دا به کنجرانی. تاسو د قرآن جشنونه دي ته کوئ جنډه یې لګوئ او څه چل دی قرآن شریف ختم شوی. قرآن شریف څه زیارت دی چې مالګه وسکه او شکرانه پې واچوه؟ دا زیارت دا چا درته ذهن کې شوري چې ټول ناقای کله جنډې کوي او بس تاسو به هم جنډه شئ. دا درته لور وده نقشه دې په مخ کې ده. قرآن نوم وانه لګي مولانا فضل مولا ته دې خلکو د قرآن شریف نامه وانه لګي. که په دې ناقه علاقه کې چا لور دغسې نه ودوله دوی له مترجمې کوه په آرام کښېنه او مجموعتونه جنډې کوه. نوم وانه ځئ قسم په خدای ډېرې جنازې دي چې زه پکې شریک شمه نیت یې نه تړم. ما ته پته یې د دله نیت زه تړم نه. نیت نه کوم. تاسو خیال لور وده څنګه به د پیغمبر نقشه ده. مازیګر ټیم دی بی بی فاطمه لور ده د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د ببرې شړای لوپټای ورته سر کړه، د کجورو د پاڼو دوه کړای جوړې کړې او په دې غوږونو کې ورته واچول او پیغمبر په خپل نکاح وتړلو. په خپل ایجاب او قبول پیغمبر په خپل حضرت علی سره وکړ او جنکای ور سره کړې وې دا د حضرت علی کور ته بوزي ما غل په نکاح ورکا. او به کی څوک دا د جنې مور به څوک راتلونګي کتل اپ کې شیخ ګيري والا چې مخزي ما او دا ګيره دي جمعات کې خوځوا زبوس لور داسې ودوم سمور مړی پلار مړی د چې لاس نیولې ورکم. ته د خځې جواب کولې اوس یو ویر جوړ دی چې اله صاحب د سردار شوکت یاد لور چره چې دی زیاتې شوی نن بې نظیر هم ورغاړې وته په اخبار کې فوټو کتلې
سردار شوکت آیات ته ورغاړې وتې وه مال دې بې نظیرې نه پوښتنه وکړي چې ته دې پردي سړي ته ولې غاړې وتې دا سردار شوکت آیات کې ماما دی څه ته څه له ورغاړې وتې خو دغسې مزه دې پرېښي دي ښځه خو داسې شی دی ستاسو د کلي کې قصاب شته غوښې ښه قصاب نه ویل که سره تیکه راکړه قیمت یې کوو سره تیکه درکړه او تا په لاس کې داسې نیولې او په دې سړک روان که په دې تیکه سپي راټوپ کړو ګناه ستا ده که د سپي ده چې تا بربنډه نیولې د چا ګناه ده که په دې تیکه باندې ټپوس راټوپ کړو ګناه ستا ده که د ټپوس ده ښځه خو سره تیکه ده تا چې بار راوایسته او ټپوسانو پې راټوپ کړو نو ګناه د ټپوس شوه چې لږ په خېټه موړ دی ښځه یې بربنډه کړه یې که نه چې لږ په خېټه موړ دی او د روټۍ دره کې لګي ښځې نه یې بورکه کوزه کړه او دغه یې ورپسې دغه په لاره به رواني او دغه لږ چې په خېټه موړ پرون مې جمعه کې وي داسې کې درته د عمل ټیک کوم داسې 10 ورځې حکومت د پاکستان راکړه 10 ورځې او اعلان کوم چې چا ښځه بار ولیده بربنډه ویې تختول کرانه ښځه راووته نو ګیره مې کړه ټیک شو اعلان کوم چې کوم نه یې ګیره کله کړه لاس کې غوس کوي وګورم چې نایان مانه ګیرې کوي نن ستا په صدر کې راشه ستا د ملک ده هغه خلکو ښځې په 800 روپۍ سر جوړوي په سړو باندې چې کوم ستاسو حجرو ته راشي او درته وایي زما غریبان ورونو زما غریبان ورونو لونو نو ته خو د کانګړې بړوای تا ته چې خان دلو ویم 3 ورځې روټۍ په کور کې نه خوري زما غریبان ورونو هلکه دا دې ولې وکړئ څوک حجرې ته راغلی و خان او ویل چې زما غریب ورونو ښځې راته یې داسې ووایي چې غریب ورونو خان راته رور وایي خان چې ما ته رور وایي زه به لفظ ځان وینځم خدای دې ما د دې پلیت رور د دې مردار نو زما عزیزان نن دا ګناه څوک کوي په دې ملک ستا قرآن څه ویلي تاسو قرآن ترجمه چا ختمه کړې ده لکه تاسو کې ټولو تاسو لاس اوچت کې څومره کسان اوچت ختمه کړې یریږئ ما ګوته یې اوچته کړه لاس داسې کړي لاس چا ترجمې ختمې ټیک شو بس په دې ټول کې دا درې څلور کسان وای تر باندې ورځې پورې بجفا کړې تر باندې ورځې پورې بجفا کړې کب مخ د وفا هم چر پیدا کړې تر باندې ورځې پورې بجفا کړې کب مخ د وفا هم چر پیدا کړې معشوقی کل وفا کل جفا کا میں باید چی کل حغا کل داکڑی ماستا خوی دے وہر چاو تستائلے ماستا خوی دے وہر چاو تستائلے اسے نچ میں پدرس جہان رسوا کړي مولانا فضل مولا به ما ته وی بیا په خار کې چې زما د کلی خلکو ترجمه ختم کړي چې درې کسانو چې کړي تاسو چپ شا چپ زپیجن د پارسا پیران زپیجن وای پیمان
چې په دې جمعات کې د خدای د کلام ترجمه کیږي او تاسو بار په سرک په دکانونو کې او پاټو کې ناست او دې ترجمه ترا نشي د مرګ نرست ودا قران چې زتا پسې په ختم کې ویم دا بستا شپارس کوي مولانا وایا درې سپاره ورته وایي خدای راستی کې وې یو ختم کې په هم مالم درې سپاره را یو رکوع مې پکې و درې واړه مې کې په دې ختم کې یو منیټر غونډي داسي تاسو ویلې کمی دی غلا ورکا کې نظر دي شینشا کې نه پارام ول څنګه چل دیو کومه پورا شو